بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم استاد قربا وجاه سبحان او تاسو ګورئ چمکني ټي وي پروګرام دی الیکشن هوا. الیکشن هوا کې چې نن کوم ملموم سره دی هغه د وی سی کا داخل کونسلر هم پاتې شوی دی او د حاجی حسن الله د پینل نه د جن نسل لپاره د چمکني ټو نامزد امیدوار دی انتخاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډیره مهرباني وجاهت بای تیم سبحان الله د چمکني ټي وي. ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو موږ قیمتي وخت راکړو. ستاسو ډیره زیاته مهرباني. موږ تاسو د الیکشن هوا په پروګرام کې هر کله وایو. ډیره مهرباني جی. انتخاب بای دا راته وایي چې تاسو د وی سی کا داخل کونسلر هم پاتې شوی سابقه او دې پیرا تاسو د چیرمنۍ لپاره ولاړ نو تاسو د الیکشن تیاری څنګه روان دي؟ first of all تیاری خو ډېر زبردست روان دي. حاجي حسن الله په نن ولاړ یم او مخکې مې کارونه کړي دي. جنرال کونسلر پاتې یم ته داخلو نو انشاءالله دې ځل د هغې نه زیاتې تیاری مې روانې دي انشاءالله. انتخاب بای دا راته تاسو به حیثیت کونسلر تاسو به د وی سی کا داخل کې کوم اهم کارونه کړي دي؟ ما جی کا داخلو کې خو یو څلور پنځه غټ کارونه کړي دي د خپلې د پارټۍ د طرفه. په هغې کې د ټرانسفارمرو کارونه دي. ټرانسفارمر خو به بار بار سوځېدې درې څلور ځل مې ټیک کړی دی. هغه چې به سوځېدو نو ما له خپلې پارټۍ والا نوی ټرانسفارمر 200 راکړی دی چې دلته مې د هدیرې په دې غاړه لګولی دی. بیا مې جي هغې نه پس د ګیس منصوبه وه د ارباب صاحب د فنډ نو حاجي حسن الله راله دومره منډه تړه را سره کړې ده چې د باړې غاړې ته م ګیس بوتلی دی په دې کونسلرۍ کې. هغې نه بعد مې جي د ملنګ جومات سره د حاجي حسن الله په وساطت سره د 100 ټرانسفارمر لګولی دی او د لارې کوڅې مې اوس په لارې کوڅو باندې کارونه شروع چې درې څلور ورځې مخکې ختم شو. نو دلته د فراست کور نه واله تر ولی الله استاد تر کوره پورې داسې د شکل زمان دي دا کوڅې دا مې پکې انشاءالله وکړي او نور کول خو بس د الیکشن د هلې ځلې دي نو په فنډ باندې څه پابندي مابندي لګېدلې ده چې هغې کې دوه درې لارې پاتې دي چې انشاءالله د الیکشن نه پس به انشاءالله هم کوو. ښه انتخاب به دا راته وایي چې تاسو پاس شئ داسې کوم اهم مسله چې تاسو ورته اول حل کوئ؟ انشاءالله زموږ محله کې یو څو ډېرې زیاتې غټې مسلې دي چې د دې زموږ د دې مین لارې خو ډېره لویه مسله ده. د الیکشن نه پس کامیابي ده الله تعالی که راله راکړي انشاءالله دا غټ مسله به انشاءالله حل کوو. په دې خپلو مشرانو په خپله هم چې څه کېږي انشاءالله نو دا به کوو. انتخاب به دا راته ستاسو علاقې لپاره څه منشور دی؟ زما خو منشور دا دی چې انشاءالله چمکني ټو لپاره چې څه پکې داسې محرومیانې پاتې نو انشاءالله هغه پکې حل کوو په خپلو مشرانو په خپلو انشاءالله چې څه پکې کېږي نو هغه د خپلو مشرانو په وساطت سره هغه حل کوو انشاءالله. داسې ډېرې محرومیان دي اوورال پکې چې د نکاسۍ ډېره لویه مسله ده نو انشاءالله د دې د حل کولو کوشش به کوو. انتخاب به دا راته وایي چې موږ اکثر کتلي دي په الیکشنو کې خلک خپل تعلقات خرابوي جنګ جګړې کوي. دې باره کې ته یو څه ویل غواړې؟ یاره الیکشن کې خو خپل تعلق خرابول نه دي پکار. دا خو فرینډلي ماحول دی او زما خو ټول ته دا راغلی چې انشاءالله دا الیکشن به تیر شي خو خپل تعلق په یو بل سره نه خرابوو. زموږ ټولو سره مړي ژوندي دي او انشاءالله چې داسې ماحول به نه پیدا کېږي او نه به جوړوو انشاءالله. انتخاب به تاسو اخره کې خپلو ټرانو ته څه ویل غواړئ؟ زما خپلو سپورټرانو ته ورکرانو ته دا درخواست دی چې ما فول سپورټ کړي. ما مخکې خدمت کړی دی انشاءالله دې نه پس هم خدمت کوم او زما انتخابي نښه ګمله ده او ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې ګملې له ووټ ورکړي. انتخاب به موږ ستاسو ډېر شکریه ادا کوو چې تاسو په الیکشن هاور کې موږ له ټایم راکړو. ګرانو مینه والو دا زموږ نننی مېلمه په دې خبرو تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.